बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम द ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د تراویح حواله سره. سړی کله په جماعت کې تراویح کوي، دغه رنګ یا زنانه په کور کې تراویح کوي، دا به څنګه تراویح کوي؟ دغه رنګ د هغې څومره ثواب دی، په یو سجده باندې څومره ثواب دی، په یو رکعت باندې الله پاک څومره ثواب دا انسان ته ورکوي. او دغه رنګ د تراویح تعداد ورسره د تراویح چې کوم نیت دی دا به څنګه کوو؟ راځو لومړی خبرې طرف ته. سړی به تراویح کوي په جومات کې، او دغه رنګ په جماعت کې به تراویح کوي ښه د زړه د اخلاصه. فرمای محترمو چې پیغمبر علیه صلات وسلام په لومړۍ ورځ باندې تراویح وکړلې. صحابه کرام رضی الله تعالی عنه ډېر زیات په ګڼ تعداد سره راغلي، او دغه رنګ فرمای چې په دویمه شپه پیغمبر علیه صلات وسلام تراویح وکړلې، صحابه کرام ډېر زیات راغلي. او دغه رنګ په دریمه شپه چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام تراویح لراله، نو صحابه کرام دومره ډیر شي و دومره چې په جماعت کې ځای نه و. نو دغه رنګې په څلورمه شپه پیغمبر علیه السلام راونوته. پیغمبر علیه صلات وسلام دا خبره ذهن ته کېښودله دا څومره صحابه کرام راغلي دي، والله پاک د دوی دا جوش ویني، جذبه ویني، هسې نه د تراویح راته فرض نه کړي، او بیا به زما په امت باندې ګران نه وي، دوی به یې نشي کولی. خو دغه رنګې تاسو یاد ساتئ چې صحابه کرام به ځان نه تراویح دا کولی. تر هغه وخت نه واله اوسه پورې په بیت الله شریف کې یا دغه رنګه څومره مسلمانان دي دا پابندۍ سره تراویح محترمو دا کوي. یاد ساتئ چې کوم سړی جومات ته راشي او دی په تراویح باندې ودرېږي، نو فرمایي چې کله دی د ایمان او د ثواب په نیت باندې تراویح ته ودرېږي، نو الله پاک د انسان ته ټول ګناهونه دا معاف کوي. ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کم ګناهونه چې وروسته دي یا کم مخکې دی کوي، نو الله پاک به ټول ګناهونه د انسان ته معاف کړي. او دغه رنګې کم سړی چې تراویح کوي، الله پاک به ده ته هم بښنه وکړي، مور پلار ته هم له بښنه وکړي. او دغه رنګې فرمایي چې کم سړی تراویح کوي، الله پاک به د انسان د ګناه نه داسې پاکي لکه څنګه چې د لومړۍ ورځې ماشوم د ګناه نه محترم دا پاک وي. فرمایي چې په تراویح کې په یوه سجده باندې دا 15 سوانکۍ میلاویږي، او دغه رنګې ټوټل سجدې تقریبا 40 پکې سازیږي، نو په ټوټلو سجدو باندې 60,000 نیکۍ را صرف په سجدو باندې دا میلاویږي. نو که موږ وګورو صرف په یوه سجده باندې دا 60,000 نیکۍ دا په 40 رکعاتو کې محترمو دا میلاویږي. نو په ټولو تراویح کې به الله پاک د انسان ته څومره فضیلت ورکوي، څومره ثوابونه به د انسان ته ورکوي. راځئ چې دغه ثوابونه واورو. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کله د رمضان المبارک لومړۍ شپه شي، وایي د اسمان دروازې محترمو دا کولو شي، او دغه رنګې د رمضان د آخر پورې دغه دروازې دا کوله وي او بندېږي نه. فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم مسلمان رمضان پر شپو کې ودرېږي او دی پکې تراویح کوي، دی پکې مونځ کوي، فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې په هر رکعت بدل کې الله پاک د انسان ته 2.5 نیکۍ ورکوي. د هر رکعت بدل کې الله پاک د انسان ته 2.5 نیکۍ ورکوي. او دغه رنګې فرمایي چې د هر رکعت بدل کې الله پاک د انسان ته د سرو زرو او دغه رنګې د یاقوتو کور دا په جنت کې محترم سازي. او فرمایي چې دغه کور دروازې به 8 دروازې به وي، او د هر یو دروازې مخې ته محترمو د سرو زرو یو محل به وي، دومره ښایسته به وي چې د سرو زرو به وي، د یاقوتو به وي. او فرمایي چې کله چې دا روژهدار رمضان المبارک د لومړۍ ورځې روژه وساتي، او دغه رنګې د هغه د تیر شوي رمضان نه واله تر دې رمضانه پورې څومره ګناهونه کړي، دا ټول ګناهونه محترمو دا به الله پاک ورته معاف کړي. فرمایي چې روزانه 80,000 فرښتې به د هغه دپاره د سهار نه واله تر د ماښامه پورې
دا بهنه غواړي او فرمایي چې په هر رکعت په بدل کې به الله پاک د انسان ته په جنت کې داسې ونه ولګي چې د هغې سوری محترم 500 کاله پورې به وي. نو یاد ساتئ چې تراویح ډیر زیات فضیلت راغلی دی. افسوس محترمو دا دی افسوس چې زمونږ هلکان جومات ته لومبې راځي نه. کو چېرته جومات ته راشي او دوی تراویح دا شروع کړي نو بیا شاته ناستې غویمې کوي. د جومات محترمو دا د غویمو ځای نه دی، جومات دا ډیر زیات سیریس ځای دی. دغه رنګه محترمه فرمایي چې کم سړی جومات کې شور کوي، جومات کې خبره کوي، فرشتې راشي او د انسان خواته کیني او ته وایي د الله پاک دوست غلی شه، دی نه غلی کېږي. بیا ورته فرشتې وایي د الله پاک دشمن غلی شه. بیا کوم دوی نه غلی کېږي بیا ورته فرشتې وایي د الله پاک لعنت دې په تا وي غلی شه. نو تراویح محترمو دا جومات کې کېږي او په جومات کې شور او زوږ کول الله پاک په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. ځکه چې ته کور ته راشې او ستا په کور کې شور وي، زوږ وي، جګړې وي، دغه رنګې لانجې کونجې وي، نو ته به څومره خفه وي، سړی تنګ شي داسې کور کې. نو دغه رنګې په جومات کې چې کوم سړی شور او غوبل کوي الله پاک به د انسان په کور کې درز غوبل محترمو دا را پیدا کړي. نو زمونږ چې کوم ټاپک محترمو دا د تراویح حوالې سره و. نو تراویح محترمو دا هغه دور نه واله اوسه پورې دا را شروع دي چې افریح نه دي، دې ته سنت مؤکده ویل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام تراویح کړي دي او دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام حکم ورکړی چې تاسو هم تراویح کوئ او دغه رنګې محترمو تعداد د تراویح دا 6 رکعاته دی. عمر صاحب رضی الله تعالی عنه ابی بن کعب ته حکم وکړو چې ته د صحابه کرامو ته تراویح کوه. فرمایي چې عمر صاحب ټول صحابه کرام په 6 رکعاتو باندې متفق کړل او د 6 رکعاتو محترمو دا مونځ یې وکړو. نو څومره چې محترمه موږ تراویح د تعداد سیوا کوو دغه رنګې 20 رکعات ته موږ رسو انشاءالله العزیز. الله پاک به موږ او تاسو له په دې باندې ډېر زیات ثوابونه راکوي. دغه رنګې که زنانه وي نو هغوی به تراویح کوي کور کې، داسې ځای کې به تراویح کوي چې بلکل هلته کې څوک نه وي، څوک ورته توجه خرابوي نو بس سیرس لګیا الله پاک سره خپل مناجات کوي او کور کې په یو ګوټ کې تراویح وکړي. دغه رنګې کم چې هلکان دي یا کم سړي دي کم بوډاګان دي نو هغوی به جومات کې تراویح کوي هر سیرس. یاد ساتئ چې کله تاسو 4 رکعاته برابر کوي د تراویح د هغې نه بعد درېیمه کلمه دا 3 پیرې ویلی شي، دغه رنګې بل ذکر کولی شي، دغه رنګې سبحان الله ویلی شي، الحمدلله ویلی شي. مطلب دا که نه چې کله 4 رکعاته برابر شي نو د هغې نه بعد به خامخا ذکر کوي، خامخا به ذکر کوي. مطلب دا چې څه ناڅه تاسو لکه تمه وکئ پکې. دغه رنګې فرمایي محترمو چې امام مالک رحمه الله چې به کله 4 رکعاته برابر کړل نو د هغې نه بعد به 4 رکعاته نفل وکړل، بیا یې ورپسې مخکې 4 رکعاته کول. نو یاد ساتئ چې تراویح دا ډېرې زیاتې په احتیاط باندې وکړو. دغه رنګې په خپل هم تراویح وکړو، دغه رنګې خپل بچي، دغه رنګې وروڼه چې کله موږ تراویح کوو نو هغوی ته لږ ګور په هغوی نظر ساتو چې زموږ د کشران دا تراویح کوي که دوی تراویح نه کوي. بعضې وخت کې مشران لګیا ډېر زبرګن کېږي، تراویح هم کوي او تهجد هم کوي، دا درز غوبل احساس کړی. لیکن کشران چې کوم دي هغوی اسلام ته کنځله کوي، هغوی دین ته کنځله کوي، هغوی دغه رنګې علماو ته کنځله کوي. نو یاد ساتئ محترمو چې دا څومره چې مشران نیکان دي دوی له پکار دی چې دا په دې کشرانو باندې محنت وکړي، دا کشران جومات ته راولي، په دوی باندې د جمع سره لمونځ وکړي او دغه رنګې د دوی تربیت وکړي. ځکه چې الله پاک موږ او تاسو دا مشران کړي په دوی باندې، چې موږ او تاسو مشران کړي یو نو زموږ او تاسو نه الله پاک تپوس هم کوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.